چې په پاکستان کې بل هندو برداشت کوم په پاکستان کې روسي برداشت کوم په پاکستان کې سکھ برداشت کوم خو قادیاني یو ملت هم نه برداشت کوم ولې نه برداشت کوم تاسو به وایئ چې دا ښاګي به خبرې کوي محمد رسول الله په خپل دور کې کافر برداشت کړی دی خو مدعي د نبوت او ګستاخ رسالت یې نه دی برداشت په مدینه کې کافر و که نه و خو چې مسلم هغه برداشت کو جهاد چې براغه هغه بیله مو کوه د جهاد نه علاوه د مصالحت په صورت کې کافران برداشت شوي دي خو مسلمة الکذاب یې نه برداشت کوه اسود عنسي د مدعي د نبوت هغه یې نه برداشت کوه بیروز دلمی ته ولاړ شه سر ته قلم کا هغه دې سر قلم کو اطلاع یې راوړه یو سر مې ته قلم کو نبی علیه السلام دلته نعره ولګوله فاز بیروز الدلمی بقتل الاسود العنسي بیروز الدلمی زنده باد نبی علیہ السلام د چا باره کې نعره لګوي چا چې مدعي د نبوت نه سر قلم کړی دی د هغه په باره کې څه لګوي زنده باد حاصل بیروز الدلمی بقتل الاسود زه تاسو خبره کوم دا مدینه چې وه دا د کافرو نه ډکه وه بنو قریظه پکې وو بنو نذیر پکې وو او دغه رنګې بنو قینقاع پکې وو بلا کافران پکې وو هغه نبي علیه السلام برداشت کول خو چې چا د پیغمبر ګستاخي کړې ده نه دي برداشت کړي کعب بن اشرف په اشعار ویل پیغمبر پسې به یې حج وکوله د پیغمبر د بیبیانو حج وکوله نبی علیہ السلام پسې سړی ولګېده محمد بن سلمہ سر یې په قلم کړ کعب بن اشرف هم یهودي و نور یهودي چې څه نه وه خو دا ګستاخي رسول و ابو رافع دا د پیغمبر ګستاخ دی نبی علیہ السلام پسې عبدالله بن عتیق ولېږه سر یې په قلم کړ خپله خپې ماته شو خو سر یې په قلم کړ د هغې نه علاوه ابیا پاک د 120 سالو یهودي دی پیغمبر ته کنځلې کوي نبی علیہ السلام پسې سالم بن عمر ولېږه او چې پسې ورغی سر یې په قلم کړ او ختم د هغې نه علاوه یوه ښځه ده پیغمبر ته کنځلې کوي یو صحابي وایي یا الله دا ښځه راباندې راپېښه کړي چې زه اوس خپل خوی وکړم وله په لار کې مخې له راله خدای یې سوال قبول کړ دې مرۍ یې ونیول او تاو یې کړه او تاو یې کړه او ساه یې ترې ویستله د هغې چې کومه ورثه وه هغه راله نبی علیه السلام ته وایي ستا صحابي زمونږ ښځه وژلې ده موږ له دیت راکړه ځکه په میثاق مدینه کې دا ټکی شامل دی نبی علیه السلام وایي ښه ستا ښځه به ما ته کنځلې هم کوي او زه به د هغې دیت نه ورکوم پاتې د ګستاخي رسول دیت نشته د یهودي دیت شته د ذمي دیت شته د اهل عهد دیت شته خو د ګستاخي رسول دیت نشته نبی علیه السلام هغه نه برداشت یوه ښځه د اسما پیغمبر ته کنځلې کوي عمر ابن عدي دا یو صحابي دی په سترګو ړوند دی نظر یې ومانه چې دا ښځه به وژنم که نبی علیه السلام د بدر له جنګ نه واپس راغی نبی علیه الصلاة والسلام چې واپس راغی دا توره واخېستله د ښځې کور ته ننوته ړوند صحابي دی څه خویینې نه لاس نه پای کله په ماشوم لاس دی او کله په کټي لاس وي اخر د ښځې په باندې لاس ور برابر شي انو دا نیزه ولا په دې سینه کې کېغوستل او ښکته یې ترې ویسته او مړه یې کړه او واپس راغلی نبي علیه السلام ته وایي تا ته چې به یې کنځلې کولې هغه ښځه مې مړه کړه اوس خو به په ما باندې د دې څه جرم په دنیا او په آخرت کې نه وي نبي علیه السلام ورته مسکی شوې چې به خبرې کوي لا ينتدع فيها عن ذات د دې لفظ ترجمه کوي محدثین چې په دې خبره کې د انسانانو څو چې د حیواناتو دوه رایې نشته د ټول مخلوقات یوه رایې ده چې تا ګستاخ او شاتم رسول وجلې ده په تا نه په دنیا کې څه شته او نه د باندې په آخرت کې څه شته او بیا نبي علیه السلام خلکو ته وایي اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغیب فانظروا الى عمر ابن عدي وایي که تاسو هغه سړی کتل غواړئ چې د الله د رسول مرسته کړې ده نو عمر ابن عدي ته وګورئ دا هغه سړی دی نبي علیه السلام له حوصله ورکړي افسوس نن دعوی کېږي پاکستان کې چې دا ریاست مدینه ده څوک چې پیغمبر ته کنځلې کوي هغه باعزت طریقه بری کوي او په جاس کې کېنوي او لندن ته لیږي او چې څوک د محمد رسول الله په ناموس باندې ننګ کوي هغه پابند سلاسل دی تاسو د ښار د خلکو نه تپوس کوم که نن دا ریاست مدینه وی او محمد رسول الله موجود وی نو د غازی فیصل خالد په لاسو کې به اتکړی وی او په غاړه کې به هارونه وی محمد رسول الله عمر ابن عدي له هارونه غاړه کې اچول
نو د ده په هاره کې به نن هارونه د څنګه د مدینې د ریاست دعوه کې چې تا یو عظیم مجاهد د ناموس رسالت هغه بند کړی دی او که نن محمد رسول الله ژوندی وی او نن د مدیرې ریاست وی نو تاسو نه تپوس کوم نن به د غازي فیصل خالد په ملا باندې د دورو داغونه وی او که د محمد رسول الله د شونډو د ښکلولو چاپونه به په مخ وی په مخ به چاپونه وی زمارونه دا دروغ وی دا ګنده خلک راغلی دی د ریاست مدینه نوم استعمالی د ریاست مدینه توهین کوي تذلیل کوي دا خو کلم کل هغه خلکو له په دې ملک کې چوټي ورکړې ده چې کم خلک د محمد رسول الله د عزت او د ناموس دشمنان دي ورونو باقاعده د پیغمبر په ګریوان کې لاس خلکو اچولي دي د باجوړ خلکا د پیغمبر د دفاع دپاره تیار وای که نه وای یینه ورکوئ که نه ورکوئ جان ورکوئ که نه ورکوئ وخت ورکوئ که